اکابرینو متعلق راځي مشرانو چې کله به رمضان المبارک نو شروع شوی نو کانو یدعون 6 اشهر هغوی به شپږ میاشتې مخکې دا دعاګانې غوښتې چې الله جل جلاله زمونږ په ژوند کې رمضان المبارک راولي او بیا چې به کله رمضان المبارک تیر شو نو شپږ میاشتې بعد به دا دعاګانې غوښتې چې الله جل جلاله زمونږ د رمضان المبارک عبادات قبول کړي. رمضان المبارک داسې یو وخت و چې مونږ به دا سوچ او فکر کاوه چې رمضان المبارک به هم زمونږ په ژوند کې راشي. رمضان المبارک زمونږ په ژوند کې راغی او نن د رمضان المبارک د ختمېدو آخري روژه ده چې دې ته عام جمعة الوداع ویلی کېږي، یعنی هغه وداعي او آخري جمعه د رمضان المبارک. د دې جمعې سره او د دې آخري ورځې سره ډېرې خبرې تړلې شوي. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې په دې خبره باندې مونږ شکر ادا کو چې الله جل جلاله رمضان المبارک زموږ ژوند کې راوسته. رمضان المبارک بهترینی طریقې سره دار اختتام پذیر کیږي. نو په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کول پکار دي چې الحمدلله مونږ پکې ژوندي پاتې شو، په صحت روغ پاتې شو. او د یوې خبرې فکرمندي پکار ده، هغه دا ده چې آیا رمضان المبارک د کوم مقصد د پاره راغلی او هغه مقصد ادا شو او کنه. قرآن مجید کې الله جل جلاله د رمضان المبارک مقصد دا ذکر کړی دی چې په تاسو کې تقوا راشي. اوس خپل دې پوره میاشتې ته سوچ کول پکار دی چې په ما کې څومره تبدیلی راغلی ده. د رمضان المبارک په اولنۍ ورځ زما ژوند څنګه و، زما د عباداتو سره څومره تعلق و، څومره نسبت و. او نن د رمضان المبارک آخري ورځ ده، زما د عباداتو سره څومره جوړاو پیدا شوی دی، څومره ماته په عبادت کې خوند میلاویږي، مزه میلاویږي، او هغه خوند الله جل جلاله ماته په رمضان کې نصیب کړی دی. او بل د دې خبرې فکرمندي په کار ده چې څنګه حدیث مبارک کې راځي، مخکې ما تاسو ته د حدیث یو ځل ذکر کړی دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی او بیا په خپل منبر باندې تشریف فرما دی. او د منبر نه هغه کس دپاره په خیرو باندې آمین ویلی کېږي چې کم کس رمضان المبارک داغه په ژوند کې راشي، رمضان المبارک تیر شي او دی په خپل ځان باندې دومره محنت ونه کړي چې الله جل جلاله وبخي. جبریل امین دا دعا کوي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آمین وایي چې هلاک تشي هغه سړی چې رمضان المبارک د ده په ژوند کې راغی او د ده مغفرت ونه شو. یعنی مطلب دا دی چې د رمضان المبارک دا دومره عظمت والا او دومره شرافت والا میاش، برکت او نورانیت والا میاش راله، د ده په ژوند کې تیره شوه او د ځان الله ته نږدې نه که په دې کې، نو هسې بل به کومه داسې میاش راځي چې دی پکې ځان الله جل جلاله ته نږدې کړي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه وایي چې هلاک آمین پې وایي چې او بالکل هلاک تشي دغه سړی. نو دویم فکر دا پکار دی چې هسې نه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې بددعا چې آمین یې پې ویلی دی زه یې جوګه جوړ نه شم او د قیامت په ورځ هسې نه هغه خلکو کې ودرېږم چې زما دپاره چې کوم دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بددعا غوښتي. نو دا دوه خبرې زمونږ سره په دې نن ورځ کې د دې فکرمندي پکار ده چې زمونږ ټوله ورځ داسې تیره شي چې مونږ د الله جل جلاله په در کې سوال وکړو، زاری وکړو چې الله جل جلاله په هغه مقبولو بندګانو کې زما شمار وکړه، په هغه بندګانو کې زما شمار وکړه
چې ستا وعده ده د هغې متعلق چې دا روجهدار به جنت ته داخلیږي او په اعزاز او اکرام باندې به داخلیږي، په خاص دروازه باندې به ننوځي. ان فی الجنة باب یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق ولم يدخل منه احدا. چې د هغه کسانو د پاره به د روجهدارو د پاره به خاص دروازه په هغې باندې به داخلیږي. دا روجهدار چې کله دیو ټول ور داخل شي بنده بشي، بل چاته به هغه دروازه بیا نه کولاوي. او چې دننه ننوځي نو فرشتې به اعلان کوي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، چې روجهدارو تاسو په دې جنت کې چې سم زړه غواړي خوراک او څښاک دا کوئ، ستاسو دپاره دا تیار شوی دی د هغه څیز په بدله کې چې کوم په دنیا کې تاسو د الله جل جلاله د یرې د وجې نه د الله جل جلاله دپاره روژه نیولې. نو دا فکر به پکاري چې زمونږ لست د هغې کسانو متعلق شي او په هغه لست کې زمونږ نوم راشي چې په کومو کې د روجهدارو نومونه د قیامت په ورځ اغوستی کېږي. یو دا خبره لازمي ده. دویمه خبره دا ده چې آینده دا فکر او سوچ به مونږ کوو چې د رمضان المبارک کم معمولات زمونږ په زندګۍ کې دا یوه میاشت ټریننګ چې کوم مونږ وکړو الله جل جلاله مونږ اپډیټ کړو، زمونږ امپرومنټ او ترقي وکړه، دا د دې دپاره وشوله چې ګوره یاد ساته ستا ژوند یوازې رمضان المبارک نه دی، ستا ژوند د کال دا 12 میاشتې دي. څنګه چې ته په رمضان المبارک کې زما بندی، دغسې ګوره یاد ساته په دې 11 میاشتو کې هم زما بندی. لہذا ته به داسې ژوند په دې 11 میاشتو کې تیری څنګه چې په رمضان المبارک کې په عباداتو کې مشغول ژوند تا تیر که. نو دویمه اهمه خبره چې کوم دی نو دا مونږ له په خپله زندګۍ کې راوستل پکار دي چې مونږ دا دعا هم غواړو چې یا الله زما د رمضان المبارک زما د آینده ژوند دپاره یو سنگ میل جوړ کړي چې زما ژوند په دې ترتیب او په دې طریقه کار سره الله جل جلاله روان کړي. حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله د رمضان المبارک د آخرۍ ورځ شي نو الله جل جلاله فرشتې راوغواړي او تپوس ترې کوي ما جزاء الاجیر اذا عمل عملو، چې جزا د هغه بنده څه ده کله چې هغه خپله مزدوري په ټیم باندې پوره کړي، خپله مزدوري خپل کار هغه سر ته ورسوي، نو مالک ته څه کول پکار دي چې هغه سره وکړي؟ دا فرشتې ورته عرض کوي چې الله جزاء الاجیر اذا عمل عمله ان یوفی اجره، چې جزا د هغه اجیر چې کله هغه خپل کار پوره کړي د هغه جزا دا ده چې هغه ته د خپل عمل بدله پوره ورکړی شي، هغه ته خپله مزدوري پوره ورکړی شي. بره په اسمانونو کې فرشتې دې ورځې ته او دې شپې ته د دې چې کومه شپه ده دې ته لیلة الجایزه وایي، د انعام شپه ورته وایي، چې الله جل جلاله بندګانو ته په دې شپه باندې انعام ورکوي چې یوه میاشت دې زما دپاره روجې ونیوې دی بنده، لہذا اوس به نن ورځ زه دته انعام ورکوم. هغه انعام څه دی؟ الله جل جلاله 15 قسمونه خوري چې د دې انسان دپاره فبعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت باندې قسمي، زما دې په خپل جلال بړایۍ باندې دا دې زما قسم وي چې کله یو انسان د رمضان المبارک روجې 10 ورځې دا ونیسي یا 29 ورځې ونیسي، نو الله جل جلاله وایي ما خپل رضا هم دې انسان ته ورکړه او د ده دپاره مې بدله چې کوم دی نو دته جنت ورکړه. نو دومره عظیمه ورځ د الله جل جلاله دا په مونږ او تاسو باندې راوستې او اسې عام طور باندې هم ګوره که یو انسان یو کار شروع کی او په اول سر کې د هغه سیستم برابري عام ماحول دی او بیا په اخیری ورځ باندې هم د هغې سیستم برابري، هغه چې کوم کار نو هغه کار سر ته رسولی برابر یې کړی، نو الله جل جلاله هغه کار ورله قبلی
بلکې تر دې پورې علما کرامو لیکلي دي چې یو کس ته هغه په مونځ کې مونځ شروع کو په صحیح طریقې سره شروع په مینځ کې د هر څومره سوچونه وکړه ارکان صحیح ادا کړ تر دې اده پورې چې دی په مینځ کې ودام شو په دې مونځ کې بعضې خلک وده کېږي په مونځ کې دی په مینځ کې ودام شو په ناسته ناسته یا په ولاړه ولاړه او آخره رکن د مونځ په بهتر طریقې سره ادا کړ نو دا مونځ د شوی ځکه اول سره او اخر سره برابر دغسې رمضان المبارک کچری شروع درسته وه او د آخرې ورځ دی درسته وه نو د الله جل جلاله د هغه درنه د هغه وسیع درنه دا یقین مونږ ساتو چې الله جل جلاله زموږ ټول رمضان المبارک دا په بهتر طریقې سره شماري خو کچری زمونږ د رمضان المبارک انتها درسته نه وه مونږ د الله جل جلاله نه غوښته ونه کړه ځانم الله ته عاجزه ښکاره نه که او په خپلو اعمالو باندې بروسه وکړه چې نه ما خو د ورځې روجې نیولي دي د شپې مې چې کوم دی نو تراویح کړي دي تهجد مې کړي دي نور نوافل مې کړي دي صدقات خیرات مې کړي دي نو ګورې په دې باندې څوک نه خلاصیږي که څوک خلاصیږي نو د الله جل جلاله په فضل سره به خلاصیږي بعضې وخت کې انسان یو معمولی عمل وکړي خو د هغې د وجې نه الله جل جلاله انسان ته ډېره لوړه مرتبه ورکړي او بیا خاص کر د دې امت سره خو دا شیز چې کوم دی نو د قصې تړلی شوی دی چې هر څه کېږي نو ګورې د الله جل جلاله په فضل سره کېږي بلکې یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یو کس دی هغه د سحر نه واخله تر ماسپښینه پورې مزدوران ولګول او دا مزدوري ورسه توی کړه چې تاله به زه چې کوم دی نو یو قیرات ترکو هغې وویې ټیک ده مزدوري شروع کړه د سحر نه تر ماسپښینه پورې مزدوري وکړه چې کله اخر کې رخصتېده نو هغه ته یو قیرات یې وله ورکړه یو مقدار د روپو دا یې وله ورکوي چې ځئ هغه مزدوري واغسته بیا چې کوم دی نو د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې مزدوران ولګول چې تاسو دا کار وکئ د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې او زه به تاسو ته چې کوم دی نو یو قیرات درکوم هغې وویې چې ټیک ده هغې ته هم چې کوم دی نو خپل قیرات میلاو شو چې ځئ بیا کسان ولګېده تر مازدیګر نه تر ماښامه پورې تر ماښامه پورې هغې مزدوري وکړه او هغې ته وی چې تاسو له به زه چې کوم دی نو 2 قیراته درکو هغه چې کله خپل کار پوره کړ 2 قیراته ورله ورکړه وی ځئ د اولنو 2 اعتراض وکړه د حدیث ته چې ګوره او زمون کاروم زیاتو ټیم هم زیاتو او دیالي راته هم کمه میلاو شو ماسپښین نه تر سحر دا چې کوم دی نو اوږد ټیم دی ماسپښین نه بیا د مازدیګره پورې دا هم ښه کافي اوږد ټیم دی او د مازدیګر نه واخله تر ماښامه پورې خو لږ وخت دی د دیو کار هم وی چې لږ و دیاړي ورته هم چې کوم دی نو ډېره میلاو شوه دا اعتراض هغې وکړ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د اولنو 2 ته وویلی شو چې آیا ستاسو په دیاړۍ کې څه کمی شوی دی دیو دواړو وویل چې نه کمی خو نه دی شوی چې څه زموږ سره په څه باندې خبره شوې وه حقه چې کوم دی نو موږ ته میلاو شو چې ها چې کله ستاسو څه کمی نه دی شوی ستاسو څه زیاتې نه دی شوی لہذا دا زما خوښه ده د مالک خوښه ده چې که لږ کار څوک کوي او ډېر ورله ورکوي نو دې ته چې کوم دی نو په چا باندې اعتراض نه دی حاصل دا د دې خپل امت مثال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره زما د امت مثال د دې آخري جماعت دی چې کار به هم لږ کوي او الله جل جلاله به ورته د هغې اجر او ثواب هم زیات ورکوي لیلة القدر یوه شپه ده ګوره خو الله جل جلاله پې څومره لوی اجر او ثواب ورکوي یو حدیث مبارک کې راځي ګوره د دې نه معلومه شوه چې کله یو انسان یو کار کوي نو ګوره دا کار دې سپک نه ګڼي چې دا معمولی کار دی دا دې ښه دروند وګڼي حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د هغه سړي متعلق هم خبره کیږي د ثواب د اجر چې څوک مسجد ته راغلی دی او هغه د مسجد نه معمولی غونته کې د بوسو په مقدار باندې دا وړو کې تنکا دا اوچته کړې ده نو دی به هم اجر او ثواب چې کوم دی نو هلته کې د قیامت په ورځ باندې
لہذا د خبرې مطلب دا دی چې ګوره د آخري ورځ ده په دې باندې چې کوم دی نو یو کار خدا پکار دی چې موږ ته توبه ایستل پکار چې الله جل جلاله رمضان المبارک تیر شو ډېر ګناهونه ما کړي دي او ډېر کمزور یم زمانه به ستا په عبادت کې کمزوري راغلی په روژه کې به چې کوم دی نو ما غیبتونه کړي په روژه کې به الله زمانه کوتاهی راغلی رب زه کمزور یم بنده یم ستا بنده یم ما معاف او چې کله انسان د الله جل جلاله په در کې توبه وباسي آه او زاری وکي ځان عاجز کی نو الله جل جلاله په دغه توبه باندې خوشحالیږي دی انسان ته تر دې حده پورې حدیث مبارک کې راځي بخاری نور کتابونو هم لیکلی دی چې الله جل جلاله د انسان په توبه باندې دومره خوشحالیږي لکه یو کس دی هغه په یو صحرا کې دی ډېر لوی مزل یې کړی دی د هغې مزل نه بعد دله خوب ورغی د ځان سره یو سوارلي را روانه کړې ده په هغې باندې د اوبه پرتې دي د څښاک پې پروت دی خوراک پې پروت دی او دی په هغه باندې به چې کوم دی نو ژوند تیری او بل څه د امید نه چې زه به چې کوم دی نو د هغه ځای نه د پلانکي ځای نه زما رزق به برابر شي نو یو انسان چې کله داسې صحرا کې او د هغه خوب په هغه باندې غلبه وکړي او دی اوده شي او چې دی راپاسي نو اکدم وګوري چې د سورلي نشته دی دی ډېرې منډې اخوا دې خوا ووایي چې کاش زما دا سورلي پیدا شي ځکه چې دا خو صحرا ده څو ورځې ما مزل کړی دی که چېرې ما ته دا خپله سورلي میلاو نه شي نو زما خو به ژوند تنګ شي او زه به په دې ځای کې مړ شم زما خو د خوراک څاک بل څه بندوبست نشته دی دغه سورلي و په هغې باندې خوراک پروت و اوس خو بل څه نشته دی واپس که ځمه نو ډېر مزل مې کړی دی مرم به دی په دې فکر او سوچ کې دله خوب ورشي دی اوده شي چې کله دی اوده شي او واپس دی راپاسي نو د ده سورلي په دغه ځای کې دته ولاړی دی خوشحاله شي او حدیث کې راځي دومره خوشحاله شي چې د خوشحالۍ د وجې نه د ده د خولې نه یو خبره وځي په خوشحالۍ کې په خطایۍ کې د ده د خولې نه یو خبره داسې وځي چې ربه ته زما بندی او زه دې رب یم په خوشحالۍ کې د دې باندې په خطا کې چې څوک څه خبره وکړي نو په هغې باندې الله پکړ نه کوي رفع عن امتي الخطأ والنسيان حدیث مبارک کې راځي زما د امت نه هیره او خطا د دې ګناه معاف شوی دی نو دی دومره خوشحاله شي چې زما ته خو جما ژوند واپس راغی که چېرې دا نه وی نو ما به څه کولی نو وی الله جل جلاله چې کله یو ګناهګار انسان توبه وباسي نو الله جل جلاله دغه سړی چې څومره خوشحاله شوی دی د دې نه زیات چې کوم دی نو په دې سړي باندې خوشحاله شي اوس ګوره تاسو ته بار بار زه وایم ګوره د رب د دربار نه همیشه چغې راوالی کېږي څوک شته دی زما نه وغواړي چې زه ولې دعا قبوله کړم څه حاجت یې هغه حاجت ولې قبول کړم په هره موقع باندې رب دا آوازونه را لیږي مونږ ته د فرشتو په شکل کې په خپله باندې د حضرت مالک ابن دینار رحمه الله متعلق راځي دی وی ډېر زیات ګناهګارو او چې په معاشره کې به د ټولو نه لویه برایي ونو د هغې سر فهرست به د ده نوم راته چې دا مالک ابن دینار به دا کار کړی دی وی یو ورځ چاته تپوس وکوي تا ته الله جل جلاله بیا ورته لوړه مرتبه الله جل جلاله ورکړه د زمانې ولي ته الله جوړ یو ورځ چا تپوس وکوي مالک صاحب تا ته دا دومره اوچته مرتبه په څه باندې میلاو شو هغه ورته وی زه یو ورځ بازار ته ووتم او په بازار کې ګرځېدم نو یوه وینځه مې خوښه شوه یوه ښځه مې خوښه شوه پخوا نه به وینځې وي هغه مې د ځان دپاره واغسته هغې به راسه ژوند تېراو د هغې نه مې یوه لور وشوه هغه لور هم انتهایي چې کوم دی نو خوبصورته وه زما ورسره ډېره مینه وه په هر وخت کې به زه په شرابو کې نشه پروت وم چې کله مې دا لور لویه شوه نو زما سره به غېږه کې وه
او ما به مونځ نه پیژانده دغه شراب به مې څکه نو چې کله به مې خولې له ګیلاس ویوړ نو دی لور به یو څپېړه د ګیلاس له ورکړه دا به یې زما نه ګزار کړه. دی وایي څه موده بعد 2-3 کاله بعد زما دا لور وفات شوه او زه پسې بلکل داسې شومه چې لیونی شومه، زړه ته مې یو غټ درد ورسېد. هر وخت کې به مې سوچ او فکر د خپلې لور د دغې ماشومې سره و. یو ورځ ویده یم او خوب مې ولیده، خوب مې ولیده چې قیامت دی او د محشر میدان لګېدلی دی او هر سړی په خپل فکر او سوچ کې دی، په خپلو خولو کې ډوب دی. زه هم په خپلو خولو کې ډوب یم. ناګهانه په ما پسې یو سور خامار خوله راتاو کړه او په ما پسې را روان شو. زما مخې ته هېڅ څوک نشته دی سوا د یو زبرګ نه چې مخامخ ولاړ دی، ښکلې کپړې دي، سپینه ږیره ده، پټکی والی دی، ډېر ښه شکل او صورت دی. ما دې بوډا ته اواز کړه چې ته زما مدد وکړه، د دې مار نه ما خلاص کړه، د دې اجدها نه ما خلاص کړه. خو ده ماته وویل چې بچو زه دومره نه یم چې د دې غټې اجدها زه ستا نه د بچاو طاقت ولرم او دا زه ستا نه لرې کړم. زه کمزور یم، دا په ما باندې غالبه راځي، هسې نه ماته نقصان راورسه. خو ته داسې یو چل وکړه، پلانکي یو محل ته لاړ شه، په هغه ځای کې د خلکو امانتونه دي، که چېرې تا ته یو امانت میلاو شي نو ته به د دې اجدها نه په هغې امانت باندې ځان بچ کړي او ځان به محفوظ وساتي. دی وایي زما ذهن ته دا خبر راغله چې چېرته هلته کې به ډانګي پراته وي، تورې به پرتي او زه به لاړ شم هغه خپل امانت به راواخلم نو د اجدها نه به ځان خلاص کړم. زه چې کله دغې بیلډینګ ته ورسېدم نو تیز اواز مې وکړه چې خلکو دلته کې که چېرې زما امانت وي نو هغه امانت ما ته راکړه. په دې باندې وایي اوچتې لوړې لوړې پردې دي، دا راخورې دي، یکدم دا پردې کولاو شوې، دننه ورننوتم زه، هېڅوک نشته دی، خو دومره پورې کار دی چې په دې کمرو کې مخامخ لوی لوی سوري دي. ما بیا آواز وکړه چې دلته کې څوک دي چې ما له خپل امانت راکړي. چې څنګه مې د آواز وکړو نو ډېر شی ماشومان د دې سوړو نه د دې سورو نه چې کوم دی نو راووته. ناګهانه زما دغه لور هم په دې ماشومانو کې را روانه ده. چې کله زما خواله راله نو ما ته وویل چې باجانه څه مسله ده؟ ما ورته وویل چې په ما پسې خو اجدها را پسې شوې ده او چا راته وویل چې دلته کې امانت دی او د هغې امانت په ذریعې سره ته د دې اجدها نه خلاصېږي. ما ویل چې ټیک ده. جینۍ راته وویل چې صحیح ده، هغه امانت زه یم که نه، هغه امانت زه یم. دا راووته او په لږ وخت کې دغه اجدها چې کوم دی نو دا څه کړله، دا زما نه لرې کړه. ما دې خپلې لور ته وویل چې بچی دا اجدها څوک وه، دا څه دي؟ ما ته وویل چې باجانه دا ستا بد عمل دی، دا ستا بد عمل دی. بیا مې ورته قصه وکړه چې په اوله کې دلته یو بوډا ولاړو، ډېر زبرګ سړی ولاړو، هغه ته ما خبره وکړه چې د اجدها نه مې بچ که، خو هغه زه بچ نه کړم. دا ولې؟ ما ته وویل چې اباجانه دا بوډا او دا زبرګ چې ولاړو دا ستا نیک عمل دی. تا خپله اجدها دومره سربه کړله، ستا ګناهونه دومره سورب شوي دي چې تا د هغې نه ګوره هېڅوک نشي خلاصولی. دا بزرګ چې ولاړو دا ستا نیک عمل دی او هغه دې دومره ټپ ټپ کړی دی، دومره دې کمزوری کړی دی چې ګورې سبا ستا په قیامت کې هغه ستا دپاره په کار نشي راتلی. ګورې چې اوس ماله څه په کار دی بچو چې لاړ به شي ته به توبه وباسې د الله په در کې، خالص توبه به وباسې نو هله به چې کوم دی نو ستا اعمال نیک اعمال هغه سربیږي. دی وایي اکدم زه رایق شوم په دغه ټیم کې او توبه مې وویسته چې الله څه شوي دي شوي دي، د دې نه بعد زما ژوند بدل، ما ته نیغه لاره وښایي. نو مالک ابن دینار دغې سړي ته وایي چې زه الله جل جلاله بدل کړم نو زه یې ګوره یاد ساته اولینه نه جوړ که نو زه یې د دې توبې د وجې نه چې خپلې ماشومې ما ته ویلي و د هغې د وجې نه زه بدل کړم. اوس زمونږ ژوند تېرېږي که نه، په مونږ کې غټه مسله دا ده چې همیشه دپاره مونږ ته خپل نیک عمل مخې ته ودرېږي.
چرته بد عمل زمونږ مخې ته ونه درېد. په هره موقع باندې موږ ته خپل نیک عمل ودرېږي. تاسو ته مخکې ما یو مثال ذکر کړی و چې زمونږ د ژوند مثال ټوله زندګي په دې شي کې تېره شي چې زمونږ سره یو غټ بورډ را سره دی، یو طرف ته په هغې باندې زما برایانې ګناهونه لیکلی شوي دي او بل طرف ته په هغې باندې زما ښه صفات لیکلی شوي دي، زما عبادات لیکلی شوي دي. همیشه مونږ خپل ځان ته پټ خپل ګناهونه د هغې طرف مخامخ کړی دی او خلکو ته خپلې خوبۍ مخامخ کړي چې دا پلان کې ووایي چې دا څومره صحیح سړی دی، حالان کې دننه باطن زما ګنده پروت دی، خراب پروت دی، کمزوری پروت دی. اعمال د هغې درجې نه دي چې سبا د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخې ته زه پیش شم. نو په دې اخري ورځ باندې عرض مې دا کاوه چې د ټولو نه لوی کار دا دی چې مونږ په دې اخري ورځ باندې د رمضان المبارک د خپل رب په دربار کې او په در کې زارو قطار وجاړو چې الله زما په ژوند کې رمضان المبارک راغی، آینده زما ژوند دومره به یا به نه چې دومره بهترینه میاشت زما راشي په ژوند کې. دا څه چې شوي دي الله دا راته معاف کړي. په رمضان المبارک کې کومې کوتاهۍ شوي دي ربه د دې بخښنه غواړم. او بیا زمونږ توبه صحیح، زمونږ توبه خدای چې وا توبه توبه او دا تسبیح مونږ په اړولو باندې چې کوم دی نو وړي کو وړي دومره یې واړو، خو که تسبیح هم اړو نو فکر او سوچ هم صحیح چې پردی عزت به څنګه لوټ کومه، پردی مال به څنګه وهمه، پردی پوله به څنګه وهمه، پردی سړي ته به جال څنګه چې کوم دی نو بچاوامه، پردی سړی به څنګه ذلیله کومه. نه دې ته ګوره توبه نه وایي، توبه دې ته وایي چې ربه اوس وباسمه توبه او آینده به په دې لار باندې ګوره بلکل نه راځمه، دا کار به ته توبې سره پرېږدمه ربه، بیا به د توبې اله ثمرات میلاویږي. که چرې ویمه چې توبه توبه او ولاړې مه پردی پوله وهمه، ولاړې مه پردی چې کوم دی نو سوچ او فکر د هغه د راغورځولو کومه، د هغه د بېعزته کولو کومه، نو یاد ساته ګوره د دې توبې د سره نه څه فایده نشته دی. توبه به دې اله قبولوي، توبة نصوح، اخلاص والا توبه هغه دا ده چې په زړه کې دې مصمم دا اراده وي چې ربه دا څه چې مې شاته کړي دي د دې راته معافي وکړي او آینده به داسې عمل نه کومه. بیا که چېرته ستانه وشي دغه عمل نو بیا راته هم الله جل جلاله معاف کوي، خو په دې ټیم کې به ګورئ مصمم اراده دا وي چې ربه شاته پړې مې مکمل وشلول نه وي او زندګي خپله شروع کوم، بیا به اله ثمرات میلاویږي، بیا به اله د رمضان المبارک برکات او انوارات میلاویږي. نو یو به توبه وباسو. دویمه اهمه ترینه خبره دا ده چې ګوره په موږ پسې سبانۍ چې کومه ورځ را روانه ده نو حدیث مبارک کې راځي یو 4-5 احادیث د دې شپې متعلق د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول. یو حدیث کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای کم یو انسان من احیا لیلة العید، کم یو انسان چې د عید الفطر او د عید الاضحی د غټ اختر او د وړوکي اختر دا شپه ژوندی کړله نو یو لوی خوشخبری حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای وجبت له الجنه، د دې سړي دپاره جنت ته تلل چې کوم دی نو دا واجب چې چا دا شپه ژوندی کړه په عبادت سره نو دا انسان به الله جل جلاله جنت ته داخلی. دومره عظیمه شپه ده. او په یو بل روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې دا یو شپه چرته چا ژوندی کړه نو په هغه ورځ باندې به د دې انسان په زړه باندې هیڅ قسمه یره نه وي، هیڅ قسمه تکلیف په دې انسان ته نه وي. یوم تموت القلوب، په کومه ورځ باندې چې به زړونه مري، یعنی د قیامت په ورځ به دې انسان ته هیڅ قسمه یره دهشت چې کوم دی نو دا نه وي. اوس یوه شپه ده، شپه ژوندی کول مطلب دا نه دی چې د ماښام نه کښېنې د سهاره پورې چې کوم دی نو ټوله شپه روڼ کړي، لږ عبادت پکې وکړه. شپه د اول سر نه شروع شو د تر اخره پورې ده، لږ عبادت پکې وکړه. خو زمونږ کار صحیح
زمونږ کار دی چې بره دوکانونو ته وخیجو، بل څه خو وس نشته دی، بره دوکانونو ته وخیجو او هلته کې پټاس راواخلو او هلته کې چې کوم دی نو یو ځای شو چغې او سوري ووهو، ډزار یې جوړ کړو. نه دا د دې شپه نه ده د خدای بنده، دا د عبادت شپه ده، دا د الله جل جلاله د طرف نه لیلة الجائزه ده. په دې باندې تا ته انعام میلاویږي، د جنت فیصله دې په دې شپه باندې کېږي، تقدیر دې بدلیږي د خدای بنده. ته په دې شپه باندې رب رضا که. نو کوشش به دویمه یو خو دا چې توبه به وباسو، دویمه دا چې دغه شپه به ژوندی کوو، او درېیمه خبره دا ده چې کومو کسانو سرسایه نه ده ورکړې، نو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر طهرا للصيام من الرفث وطعمة للمساکین، چې الله جل جلاله دا سرسایه دا ځکه فرض کړه چې د دې دوه وجوهات، یو دا ده چې رمضان المبارک تیر شو، خامخا به زمانه په رمضان المبارک کې کوتاهی شوی، عبادت به مې کمزوری، روجه به مې کمزوري نیولي، کوتاهیانې به رانه شوي، ګناهونه به مې کړي. نو طهرا للصیام من الرفث واللغو، چې الله جل جلاله به د دې سرسایي په بدلی کې زما روجه د هر قسمه ګناه نه صفا کوي. یو به دا فایده. دویمه فایده پکې دنیوي ده، د عامو انسانانو دپاره او زما دپاره چې څوک یې ورکوي د هغه دپاره اخروي ده. هغه دا وطعمة للمساکین، چې کم غریبانان دي، کم کمزوري خلک دي، د هغې په دې کې چې کم دی نو خوراک بندوبست وشي، د خوراک بندوبست پکې د هغې وشي. هغه به څه اختري چې ته یوازې په کور کې مناو کړي، چې ستا ګاونډي د لوږې نه مري، ستا د ګاونډي په کور کې اور نه بلیږي، د هغه بچي هغه ستا د بچو نوو کپړو ته ګوري او ته چې کوم دی نو خوشحالي مناوې، دا د سرې نه څه خوشحالي نه ده. خوشحالي هغه ده چې په ټول مخلوق باندې خوشحالي او اختر هغه خوند کوي چې هغه ستا سره ګاونډي مناو کي، ستا سره ګاونډي ښه خوراک په دغه ورځ باندې وکړي. نو لهذا دغه سرسایه ادا کول لازمي دي. که چا سرسایه ادا کړي نو ستاسو په خدمت کې وره دا عرض دی چې زمونږ ډېر خلک دسي هغه ګوره کمزوري، حقیقت دا دی، او ډېر کمزوري، د هغې مدد کول پکار دي د خپلو روپو نه، که سرسایه او که زکات او که زکات نه او سرسایه نه، هسې د دې خپلو وروڼو د مونږ په ګاونډ کې چې اوسېږي دا څوک دي؟ دا مونږ یو. دا خپل کشران وګڼئ، دا خپل مشران وګڼئ، د دغو خدمت وکئ. ای زمونږ حدیث مبارک کې راځي قسم دې زه له ګارنټي در کومه چې په دې 1000 روپو باندې، په دې 500 روپو باندې د چا کور نه ورانېږي، څوک پې نه خواریږي، څوک پې نه کمزوری کېږي. بلکې حدیث مبارک کې راځي د ترمذي شریف روایت دی چې کله یو انسان د بل انسان خدمت وکړي، هغه ته څه ورکړي، نو الله جل جلاله د ده په رزق کې برکت اچوي. لهذا د دغه خپلو نادارو، کمزورو، فقیرانو، مسکینانو د دې خیال وساتو، ګوره ضرور وساتو. سبب ګوره د دې هم زمونږ نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ باندې چې دا یتیمو د ده په سر باندې د لاس ته ایښودو دپاره د پلار سایه نه وه، په ده په سر باندې د ده د تیارولو دپاره د اختر چې کوم دی نو د مور غوندې هستي نه وه. ته ولې د مور حیثیت نه لري؟ ته د پلار حیثیت نه لري؟ د حضور مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد نبوي ته را روان دی د اختر د مونځ دپاره، ټول واړه اوچتېږي، را خلاصېږي، خوشحالۍ مناوئ. یو ماشوم دی هغه غلی یو سیټ ته ناست دی او خاموشه دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته، بچو ته ولې خاموش یې؟ ورته وایي د الله رسوله د نورو ماشومانو کپړې اغوستې دي، خوشحالي به ځکه مناوئ چې د مور او د پلار غوندې سوری پې موجود دی. زما مور او پلار نشته دی، د دې وجې نه د کپړو بندوبست مې نشته، د خوراک بندوبست نشته، ځکه خفه یم، ځکه سیر ته ناز یم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم एकदम دا ماشوم خپلې سینې ته راجوخ کړ، کور ته یې بوته. او په هغه زمانه کې خو به دا کمیسونه یا پرتوګونه نه و چې ټیلر لی ورکه او 3 او 4 ورځې انتظار نه بعد برلې کپړې جوړی. یو لنګ به ولاندې
او یو څادر به د پاسه د قمیص په ځای باندې. صحابه کرامو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی د لپاره چې کوم دی نو د کپړو بندوبست وکړ. کپړې ورته راواغستې، هغه ورته ورکړې. دا ماشوم خوشحاله شو، بهر ته راووته و. ماشومان ترې تپوس کوي ته خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو ډېر زیات په خفګان کې وې، ډېر خفه وې، ولې واپس خوشحاله شوې؟ ماشوم ورته عجیبه جواب ورکوي، خوشحاله به نه یم چې ما ته په دنیا کې د حضرت عایشې غونته کې مور میلاو شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونته کې پلار راته میلاو شو. نو دا فکر کول پکار دی. ما او تا ته خدا احساس نه کېږي چې په دې غریب باندې نن څه تېرېږي، په دې غریب باندې د ده په کور کې څه حالت دی، دا څومره متازېږي، دا څومره پسخېږي. ما او تا ته د دې احساس نشته، خو دا احساس هغه چاته کېږي چې په چا باندې ګورې راشي. د یتیم متعلق حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دومره لوړه خبره کوي؟ انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه، چې چا د یتیم په سر باندې لاس کېښو د دوی خیال وساته د قیامت په ورځ باندې څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي، زه او دغه سړی به د قیامت په ورځ دقسې په جنت کې یو ځای. موږ ته معاشره د یو بل سره رواداري ښیي، د یو بل څه همدردي ښیي، د یو بل څه په خوشحالو کې شرکت ښیي، د یو بل څه اجتماعیت ښیي. نو دویمه اهمه خبره دا ده چې تاسو وګرځئ. داسې ضروري نه ده د هغې صدقې او د هغې روپو خیرات به څه خواني چې یو فقیر ستا کور ته راشي او ستا دروازه وټکوي او ته یې وله ورکړې مجبورا. د هغې به څه خواني؟ خوند خو به هلی چې هغه روپوش دی، هغه په خپل عزت کې پټ دی، هغه لاس تا ته نه دی خور کړی او ته لاس چې کوم دی نو د هغه په لاس کې کېدی او هغه ته چې کوم دی نو مدد ورکړي او د هغه امداد وکړي. خوند دغه څیز کوي. ګوره یاد ساته. لہذا که د چا لږ وس کېږي نو دا د خپل ګاونډي سره چې وس یې نه کېږي مدد ورسره وکړئ په دې ورځ باندې چې زموږ سره د اختر په دې خوشحالو کې دی شریک شي. نو کوئ به انشاءالله داسې که یو سرسایه به پکار دا د سرسایه دا خو مخکې ورکول پکاري، خو که چا نه یې ورکلي نو د اختر د مونځ نه مخکې دته پکار دا دی چې دا سرسایه ورکړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حدیث کې راځي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه د الله رسول سرسایه مې د اختر د مونځ نه مخکې نه ده ورکړې او د اختر د مونځ نه مخکې مې یو غلام آزاد کړ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایه کاش چې تا دا صدقه مخکې ورکړې وې، ستا دا غلام آزادول ډېر غټ قیمت دی. غلام آزادول دا د صدقې د دغې لږو روپو چې کوم دی نو مقابله نشي کولی. لہذا سرسایه دا مخکې ورکول پکار دي. د اختر د ورځې اعمال دا دي چې سحر وختي سړی پاسي. په عام ورځو خو هم د رمضان المبارک نه علاوه په عام ورځو هم وختي پاسېدل چې کوم دی نو دا یو سنت عمل دی. لہذا په دغه ورځ باندې هم وختي پاسي انسان او غسل وکي. دا سنت دی باقاعده. غسل وکي، پاکې کپړې واچئ او کچرې د چا نوې کپړې واچئ. دی چې کله مسجد ته راځي نو په کار دا ده په غټ اختر کې په تیزه باندې الله اکبر الله اکبر د دې ورد وکي او په وړوکي اختر کې په مزه باندې الله اکبر الله اکبر د ځان سره ویو را رواني. دویمه دا په غټ اختر کې مستحب عمل دا دی چې د اختر د مونځ نه بعد د خوراک وکي او په وړوکي اختر کې مستحب عمل دا دی چې کله د مسجد ته راځي نو د مونځ نه مخکې د یو 3 کجوري یا یوه کجوره یا 15 کجوري دا وخوري. دا یو سنت عمل دی. عطر ځان ته ولګئ. وختي چې کوم دی نو جومات ته راشي په بهترینې طریقې سره مونځ ادا کړي. د مونځ د ادا کولو طریقه دا ده مخکې زده کوي بیا په هغه ورځ باندې د ویلو څه فایده نه وي، ځکه بعضې خلک بهر یي څوک وختي نه راغلي. د مونځ د ادا کولو د اختر د مونځ د ادا کولو طریقه دا ده چې عام 2 رکعاته دقسې واجب مونځ دی څنګه چې عام مونږ مونځ کوو. خو دومره پورې کار دی چې په دې کې 6 زائد تکبیرات دي. 6 زائد تکبیرات داسې دي چې دا واجب دي. په اولنی رکعت کې ثنا او تکبیر تحریمی نه بعد اول سر کې تکبیرات وشي. 3 رکعاته تکبیرات الله اکبر الله اکبر لاسونه په لاندې ځوړند. په دریم تکبیر کې په نوم باندې لاس کیږي، امام قرات وکي، دا غینه بعد دا یو رکعت پوره شي.
دا اول چې امام بیا راپاسي نو بیا به امام اول سر کې څه کوي؟ قرائت به کوي په زوره باندې. دا مسله د امام سره تعلق ساتي خو په یو وجه ستاسو سره هم تعلق دی هغه ته وسویم. اول به امام قرائت وکي، د قرائت نه بعد سورت به ووایي، سوره فاتحه نه بعد سورت، د سورت نه بعد به بیا امام دغه درې زائد تکبیرات ووایي، لاسونه به پکې تړي نه په نوم باندې بلکې لاندې به یې ځوړندی، او بیا به رکوع له لاړ شي مونځ به پوره شي. خطبه به د امام د مونځ نه بعد وایي. که چېرې یو کس لیټ راشي جومات ته او د ده نه تکبیرات شوي دي د اختر، نو د هغو دپاره مسله دا ده چې په اولني رکعت کې دی مثلا راغی 3 تکبیرات تې شوي دي، که امام ولاړي نو پکار دله دا ده چې دی زر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نیت وتړي او بیا د امام سره چې کوم دی نو شریک شي په دغه قرائت کې. که چېرې امام رکوع له تلی دی نو دی به وګوري، که چېرې په رکوع کې امام را لاندې کولی شو نو په ولاړه دي زر زر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا 3 زائد تکبیرات تی ووایي. که امام په رکوع کې نشو را لاندې کولی او د وی چې یاره امام نه راپاسي، رکوع نه نه ځي، رکعت نه نه ځي، نو بیا دې فورا ښکته شي، رکوع ته دې ښکته شي او په رکوع کې د سبحان ربي العظیم نه وایي که وخت نه، بلکې د سبحان ربي العظیم په ځای باندې دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا 3 زائد تکبیرات وایي، لاسونه دې پکې نه اوچتئ. پوه شوې په مسله باندې که نه؟ او مونځ دې خپل ادا کړي. که چېرې د چا نه دواړه رکعتونه شوي نو او بالکل یې مونځ ومونه مونده نو که نږدې چېرته مونځ کېده هلته یې لاړ شي، که نږدې مونځونه شوي نو بیا د هغه دپاره مسله دا ده چې په کور کې د 2 رکعته نفل وکړي، بس د اختر مونځ جدا چې کوم دی نو په دغه نیت سره یوازې دا جایز نه دی. پوه شوې په مسله باندې؟ بله خبره دا ده چې راغی او امام په قاعده کې ومونده، نو که په قاعده کې امام ومونده نو چې امام څنګه مونځ کړی، اوس چې مې راته په اوله کې دا طریقه وښودله چې امام به داسې مونځ کوي، دقه طریقې سره د خپل مونځ ادا کړي، د اختر مونځ چې کوم دی نو د ده ادا شو. که یو کس ته پته نه وه او امام صاحب الله اکبر الله اکبر وي او دا الله اکبر ونه وي، بس لاسونه یې داسې تړلي هیر شو، ناشنا و مونځ ورته چېرته اخترخان او څه جمعه خان، نو بیا چې کوم دی نو د هغه دپاره مسله دا ده چې خیر دی د سجده سهو نه کوي، د ده ټول سیسټم په امام پسې دی، هر څه د امام په ذمه دارۍ دي، لهذا چې امام مونځ صحیح وکړو نو د ده مونځ پکې هم صحیح ادا شو. دا یو څو خبرې وې ستاسو. سرسایه چې کومه ده دا 250 روپۍ ده، دا د غنمو حساب دی. ګوره په دې باندې هم ځان پوه کوئ، دا د غنمو حساب دی او د غنمو دا حساب د ټولو نه ښکته حساب دی. که چېرې څوک وربشې ورکوي یا چې کوم دی نو وریجې ورکوي یا کجورې ورکوي یا وسکې ورکوي نو د هغې 3.5 کیلو حساب دی، د هغې نه چې کوم دی نو بیا په حساب وکړئ چې څه ترې جوړېږي حقه ورکوي. او په کار دا ده چې دا کم مالداره خلک دی، صاحب وسعت خلک دی، دوی د وړو یا د غنمو حساب نه کوي، کوئ که ادا شو، خو په کار دا ده چې الله وله مال ورکړی دی، الله وله ورکړی دی، نو دوی دا درون حساب وکړي چې د غریب پې چې کوم دی نو کم از کم څه وشي، ګزاره وشي. که ته 200 روپۍ ورکړي نو هغه په کیلو وریجې وړی شي کور ته، هغه پې ځان له چې کوم دی نو چرګ وړی شي، نو کم از کم د چرګوړي دا روپۍ خو چې کوم دی نو دا ورکړو که نه. نو چې کوم صاحب وسعت خلک دی مالداره، نو په کار دا ده چې دا 250 دا د چاولو په حساب سره یا چې کوم دی نو د کجورو د کشمشو په حساب سره 3.5 کیلو سیزونو د هغې مقدار ورکړي، نو الله جل جلاله به له ډېر اجر ورکړي. لږې لږې هم ورکولی شي، یو کس ته د ډېرو هغه هم ورکولی شي او ډېرو کسانو ته د یو کس هغه هم ورکولی شي، بالکل جایز دی.